جی بریک نمونگا واپس رالو او زمونگا خبرونه شده آغا د نن سبا اور د ملیحه خبرې تاسو واورېدلې د هغوی سره به انشاءالله یو طویل ګپ شپ کېږي خو تاسو ته پته راځي چې د میلمنو راتګ ماشاءالله ډېر وي. اوس چې موږ سره په سټوډیو کې کوم میلمه موجود دی نن سبا پخوا به مشرانو دا خبره کوله زما اډوکې خوږېږي زنګونان مې خوږېږي څنګلې مې خوږېږي. نن سبا سټوډنټس نه پوښتنه وکړي ځکه چې د سټوډنټس دومره درانه بیګونه وي چې د هغه ماشومان ملاګانې ورته کږي کړي وي. همدغه شانتې ځوانان چې کوم دي د هغوی ډایټس چې دي هغه نن سبا دومره خراب شوی دی ځکه چې د فوډ چینز والا چې کوم خوراکونه خوري هغې سره به د هغوی جسم ته د ډیپ فرای فوډ نه به څه طاقت رسي. ایکسرسایز وړو پرېښودي دي ټوله ورځ بس په صوفو کې پراته وي موبایلونه ورسره وي دې سره هم ستاسو اډوکي چې تاسو فزیکل اکټیویټي نه کوئ نو ستاسو اډوکي ورسره کمزوري شي. نو تاسو به وایئ چې مجبین د دې دومره خبرو مطلب سره نو مطلب دا دی چې موږ سره دلته په سټوډیو کې موجود دی شبیر احمد اوان صاحب دی چې هغه ارتھوپیډک سرجن دی جی ابو عثمان هاسپټل پیښور کې. هغوی ته ستړي مشي وایو تاسو چې د پوښتنه هم کولی شئ ډیټیلز هم تاسو درکو خو ستاسو د طرفه ټول کوېسچن به ډاکټر صاحب زه کوم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. آرتھوپیڈک کی جو فیلڈ ہے یا ہم ہڈیوں کی بیماری کی بات کریں تو عموماً دماغ میں کوئی بزرگ آتے ہیں کہ اگر ہڈیوں کی بیماری ہوگی تو عمر رسیدہ ہوں گے لیکن اگر ہم اب دیکھتے ہیں تو ہڈیوں کی بیماریاں بچوں سے لے کے بزرگوں تک سب میں نظر آتی ہیں. سب سے پہلے تھوڑا سا بریفلی تعارف بتا دیں کہ ہڈیوں کی بیماریاں کون کون سی ہیں کیوں ہوتی ہیں وجوہات کیا ہیں. اچھا آپ یہ سن کر حیران ہوں گی کہ ابھی آپ نے کہا کہ بوڑھے لوگوں میں ہوتی ہے. بیسیکلی آرتھوپیڈک کا مطلب یہ ہے آرتھوز مین ٹو اسٹریٹن یا کوریکٹ یا صحیح کرنا اور پیڈس کا مطلب ہوتا ہے بچے. تو یہ بیسیکلی آرتھوپیڈک ورڈ جو ہے یہ فرینچ سرجن تھا اس نے یہ پہلی دفعہ یوز کیا. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بچوں میں پیدائشی طور پہ ہڈیوں کی جو خرابیاں ہیں مثلا اسکولیوسس ہے مثلا ٹانگوں کا چھوٹا ہونا بیسیکلی آرتھوپیڈک اس فیلڈ کو ٹارگٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ بچوں سے نکل کر وہ تمام ایج گروپ میں شامل ہو گئی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ شروع میں یہ آرتھوپیڈک کا جو مطلب ہی یہ ہے کہ ہڈیوں کا سیدھا کرنا ٹھیک کرنا کوریکٹ کرنا. اور ابھی جو ہے تو ہڈیوں کے تقریباً اتنے زیادہ اس میں فیلڈ آ چکے ہیں جیسے ٹراما ہے یہ ہڈیوں کا آرتھوپیڈک میں نہیں آتا لیکن ابھی آرتھوپیڈک سرجن ٹراما بھی ڈیل کرتے ہیں. اسی طرح میٹابولک ڈیزیزز ہیں اس طرح کیلشیم کی کمی ہے ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ بچوں کو بھی اور جوانوں کو بھی یہ ہوتا ہے تو آپ نے بڑا صحیح کہا کہ ہڈیوں کا جو آرتھوپیڈک فیلڈ ہے اس میں اگر میں جاؤں تو اتنی بیماریاں ہیں کہ 7 گروپ ہیں اس میں. مثلا انفیکشن ہے انفلیمیشن ہے ٹیومرز ہے ہڈیوں کا بربرا پن ہے آسٹیوپوروسس ہے فریکچرز ہیں پیدائشی ڈیفارمیٹی ساری آتی ہیں. تو اس لیے اور اب یہ ہو گیا ہے کہ سب اسپیشلٹیز آ گئی ہیں اس میں. اگر کوئی اسپائن ڈیل کر رہا ہے تو وہ نی کو ڈیل نہیں کرے گا. کوئی شولڈر ڈیل کر رہا ہے تو وہ ہپ کو ڈیل نہیں کرے گا. مختلف سب اسپیشلٹیز آ گئی ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ فوکس مایوپک ہو گئے ہیں کہ وہ اسی کو ٹریٹ کریں گے. تو یہ اچھی بات ہے. سر ہم اگر سوسائٹی میں دیکھیں تو بہت ساری بیماریاں آتی ہیں ہم رینڈملی ان کا علاج کرتے ہیں. اگر ہم اویئرنیس کی بات کریں جیسے نیوروپیتھی کی بات کرتے ہیں کہ جی پورا ویک منایا جاتا ہے اس کے اویئرنیس کے حوالے سے لیکن ہمارے لوگوں کو اس کا اتنا شعور نہیں ہوتا. اگر آج آپ ان کو بتانا چاہیں تو کیسے آپ ان کو گائیڈ کریں گے؟ ایکچولی اگر آپ میری ہسٹری دیکھیں یا جو لوگ مجھے جانتے ہیں میں اسٹریس دیتا ہوں اویئرنیس پہ کیونکہ پریونشن از بیٹر دین دا کیور. ہمیں اس سٹیج پہ جانا ہی نہیں چاہیے. جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں ان کی جنک فوڈ اور یہ چیزیں وغیرہ جو ہے کولڈ ڈرنکس ہو گئیں یہ چیزیں سارے ہڈیوں کو نقصان دیتی ہیں. تو اویئرنیس کے حوالے سے جیسے نیوروپیتھی ویک منایا جا رہا ہے تو نیوروپیتھی مینز نروز کا ڈیمیج ہونا. یہ 2 لفظ سے مل کے بنا ہے نیوروپیتھی نروز کا ڈیمیج ہونا یا زخمی ہونا. تو اس کی جو مین 2 وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ شوگر کے مریضوں میں اس کی بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے نرو ڈیمیج ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. دوسرا وٹامن B12 کی کمی وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے جو نرو کی گروتھ ہے اس میں فرق پڑتا ہے. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں نیوروپیتھی کا سبب بنتی ہیں. اب ہم آتے ہیں شوگر کی طرف. اگر شوگر ہمارا کنٹرول ہے
تو ہمارے نیوروپیتھی کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم وٹامن B12 کی طرف آتے ہیں تو وٹامن B12 جو ہے ہمیں جو اینیمل اوریجن سے میٹ ہے, ملک ہے, ایگز ہیں, ان سے ملتا ہے. ہم وہ لیں تو یہ دونوں چیزیں اگر ہم پراپرلی لیں تو نیوروپیتھی تک بات نہیں جائے گی. لیکن چونکہ ہم ان لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, اس وجہ سے ان چیزوں پہ وہ توجہ نہیں دیتے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, پھر اس کے سمٹمز کیا ہوں گے کہ اگر کوئی یہ دیکھے کہ یہ پرابلم مجھے شروع ہوئی ہے؟ ہم عموماً کیا کرتے ہیں, بیماری ہوئی تو تیل لے لیے, مالشیں کروا لی, پہلوان صاحب سے پھر داغے تعویذ بھی کروا لیے, میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا جی میرا تو یوں. ہم ڈاکٹر کے پاس اس وقت جاتے ہیں جب بیڑے غرق ہو چکے ہوتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ سمٹمز کیا ہوتے ہیں, لائک ہمیں پتہ چلے کہ یہ چیز جو ہو رہی ہے یہ پرابلم کریٹ کرے گی, کون کون سی نشانیاں؟ نیوروپیتھی میں جو جیسے وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہے تو اس میں پہلا سمٹم جو ہے آپ کا جو ہے تو مسل ویکنس ہے, نمنس ہے, ٹنگلنگ سنسیشنز ہیں, ہاتھوں پاؤں کا سن ہو جانا یہ ہوتا ہے, موڈ کا ڈپریس ہو جانا, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اور یہ اگر فرض کیا شوگر کے پیشنٹ میں ہیں تو ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ آیا یہ نیوروپیتھی جو ہے یہ شوگر کی وجہ سے ہے یا وٹامن B12 کی وجہ سے ہے. اور وٹامن B12 جو ہے ہمیں جو ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ بیسیکلی فوڈ سے میٹ سے آتی ہے اور ہمارا معدے میں انٹرنزک فیکٹر سے مل کر یہ پھر ایلیم میں جا کے ایبزارب ہوتی ہے اور اپنا کام کرتی ہے, مائلینیشن. تو فرض کیا کسی کا اسٹمک ٹھیک نہیں ہے یا کسی کو جو ہے تو انٹسٹائن کا مسئلہ ہے تو وٹامن B12 لے رہا ہے لیکن وہ ایبزارب نہیں ہو رہی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ شروع سے جو سمٹمز ہیں جیسے لیتھارجک ہے, موڈ کا ڈپریس ہونا, یہ چیزیں اس کو چیزوں کو اگنور نہ کرے. اور خاص کر جو 50 ایئر سے اوپر جو ہیں تو 50 ایئر سے اوپر جو ہیں تقریباً 20% فگرز یہ بتاتی ہیں کہ 20% میں جو وٹامن B12 کی کمی ہوتی ہے. جی جی جی. اور اسی طرح 60 سے اوپر جو ہے تو کوشش ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم وٹامن B12 کے سپلیمنٹس لیں تاکہ اس کو کور کرے. ڈاکٹر صاحب موږ سره د دې تناس ته چې کوم خبرې موږ دا غوي سره کو په دغه بیماریانو پاک لبانه تاسو هم دا غوي پختنه دا غوي نه کولې شي. او ډاکټر صاحب چې د ابو عثمان هاسپټل په خبر کې کینی اور تاسو کال هم کولې شي, ڈاکٹر صاحب نه پختنه هم کولې شي. ڈاکٹر صاحب جب ہم شیاٹیکا کی بات کرتے ہیں تو کیا وہ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے؟ جی ہاں, بیسیکلی نیوروپیتھی جو ہے نا تو وہ بیسیکلی نرو کا ڈیمیج ہونا ہے. شیاٹیکا جو ہے تو وہ شیاٹک نرو جو ہے ہماری شیاٹک نرو جو ہے جو ہماری کمر سے نکل کر نیچے ٹانگ تک جاتی ہے اس کو ہم شیاٹک نرو کہتے ہیں. اور یہ دونوں سائڈز پہ ہوتی ہے؟ دونوں سائڈز پہ ہوتی ہے. اور یہ شیاٹک نرو ہمارے بدن میں سب سے لمبی نرو جو ہے شیاٹک نرو ہے. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اگر ہم ان نروز کو الگ الگ کریں ہمارے بدن میں جتنی نروز ہیں ان کو ہم کاٹ کے ساتھ میں جوڑیں تو آپ کا کیا خیال ہے یہ کتنی لمبی ہوں گی؟ 60 کلومیٹر. 60 کلومیٹر اگر ان کو ہم ساتھ جوڑ کے ہاں تو جتنی نروز ہیں ان کو ہم اگر جوڑیں ایسے تو یہ 60 کلومیٹر بنتی ہیں. اور نرو جو ہوتی ہے جیسے عورتوں کا جو پراندہ ہوتا ہے اس میں جو فائبرز ہوتے ہیں جیسے تو اسی طرح نرو جو ہے یہ نرو فائبر سے بنتی ہے. نرو فائبر سے بنتی ہے. اور اگر ہم ان نرو فائبرز کو کھول دیں اور اکٹھا کریں تو آپ حیران ہوں گی, بلکہ ہو سکتا ہے جمپ بھی لگائیں کہ وہ 1.5 لاکھ کلومیٹر کتنی 1.5 لاکھ کلومیٹر بنتے ہیں. یہاں سے امریکہ تک مطلب امریکہ نہیں پوری دنیا نہیں پوری دنیا کا جو ایکویٹر ہے اس کے ڈبل ہے. اور ایک اور بات میں مزے کی بتاؤں کہ اگر ہمارا جو دماغ ہے تو دماغ میں جو ہمارے نرو فائبرز ہیں ان کو اگر ہم اکٹھا کریں اور جوڑیں تو پتہ ہے کتنے لمبے بنتے ہیں وہ؟ دنیا سے چاند تک کا فاصلہ جو ہے 5 لاکھ کلومیٹر. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں نا کہ اتنا اور ذرا سے اور اتنے بیسیکلی نرو جو ہیں ہمارے پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہیں. اور ان کے 2 گریڈ اسٹیشن ہیں, ایک ہمارا مغز ہے اور ایک دماغ ہے. تو نرو 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک نرو جو ہے ہمارے جسم کے مختلف حصوں سے پیغامات, شکایات, ہر چیز لے کے آتی ہیں اور ہمارے گریڈ اسٹیشن جو ہے جو اسپائنل کارڈ اور دماغ ہے اس کو دیتی ہیں کہ جی فلاں علاقے میں یہ تکلیف ہوئی ہے. تو وہاں سے موٹر نرو جو ہے وہ فوراً اور فریکشن آف سیکنڈز کے حساب سے جیسے کہیں آپ گرم چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں فوراً ہم یوں کرتے ہیں کیونکہ وہ سنسری نرو نے میسج دیا کہ ہاں درد ہوا ہے. اور اسی طرح میں ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ اپنے پاؤں کی حفاظت ایسے کریں
ایسے کریں جیسے ہم چہرے نہیں جیسے ہم چہرے کی حفاظت کرتے ہیں. چہرے کی حفاظت سے کرتے ہیں کہ اگر ہم ہم کنگھی کر رہے ہیں فرض کیا تو ہمیں یہاں کوئی داغ نظر آیا فرض کیا تو ہم اتنا بھی نہیں کرتے کہ ہم باتھ روم جا کے اس سے پانی سے کریں, بلکہ ہم یوں کرتے ہیں اس کو اسی وقت ہٹانا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے وہ نہیں ہے, ہمارے پسند نہیں کرتے. تو اسی طرح جو شوگر کے مریض ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ جیسے 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے وقت ہم صرف پاؤں کو یوں نہ کریں, بلکہ پاؤں کو دیکھیں اور انگلیوں کو دیکھیں, کیونکہ شوگر کے مریض کو پتہ نہیں چلتا. جب شوگر کے زخم ہو جائے تو اس کو پتہ نہیں چلتا, جب وہ بڑا زخم ہو جائے پھر ان کے السر ہوتا ہے, ایون کہ امپیوٹیشن تک بات جاتی ہے. تو اگر آج کے پروگرام کے حوالے سے اگر صرف یہ میسج بھی چلا جائے ان کو کہ اپنے پاؤں کی حفاظت ایسے کریں جیسے کہ ہم اپنے چہرے کی حفاظت کرتے ہیں, تو اس سے یہ میرا خیال ہے کہ پروگرام کا میسج چلا جائے گا. دوسرا میسج جو میں دینا چاہتا ہوں اس پروگرام کے حوالے سے کہ جو 60 سال سے اوپر کے لوگ ہیں وہ اس کے وٹامن B12 کے سپلیمنٹ لازمی یوز کریں, لازمی یوز کریں. میں خود نیورومیٹ لکھتا ہوں, انجیکشن فارم میں بھی ہے اور اورل فارم میں بھی ہے, بلکہ اب اس میں ایک اچھی بات یہ آ گئی کہ سب لنگول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان کے نیچے رکھیں تو وہ 30 سیکنڈ میں ابزارب ہو جاتی ہے, تو وہ گھل کے ڈائریکٹ بلڈ میں جاتی ہے. جو ہم سپلیمنٹ لیتے ہیں ماؤتھ سے یا فوڈ سے لیتے ہیں وہ پہلے ہمارے سلیوری گلینڈ, پھر اس کے بعد میدا, پھر اس کے بعد ہماری چھوٹی آنت, اس کے بعد جا کے وہ ابزارب ہوتی ہے. تو اس لیے جو زبان کے نیچے رکھنے والی جو ٹیبلٹ ہے وہ سب سے اچھی اس لیے کہ وہ کوئک بلڈ میں چلی جاتی ہے اور اپنے کام کرتی ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جی یہ شیاٹیکا کے حوالے سے آپ نے بات کی, اگر ہم دیکھیں جیسے آپ نے شوگر کا کہا کہ اگر شوگر کے مریض ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ان چیزوں سے بچیں گے, سیم اسی طرح اگر ہم بلڈ پریشر کی بات کرتے ہیں, برین ہیمریج بلڈ پریشر سے بہت جڑا ہوا ہوتا ہے, تو کیا وہ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے؟ وہ جو ہے تو بیسیکلی سینٹرل نروس سسٹم کو جو افیکٹ کرتا ہے, اور اس کا یہ اس زمرے میں اس سینس میں آتا ہے کہ وہاں نرو ڈیمیج ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ برین میں جتنے بھی نرو فائبرز ہیں تو برین کے جس حصے میں بھی بلیڈ ہوگی اس حصے کا جو اسپیسیفائڈ فنکشن ہے وہ افیکٹ ہوگا. اگر وہ آئیز ہیں, چاہے وہ مسل موومنٹس ہیں, کوئی بھی ہے تو اس پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو اسی لیے 40 ایئرس سے اوپر جو ہے ہر بندے کو اپنا بلڈ پریشر, شوگر, یہ چیزیں سال میں ایک دفعہ چیک کرانی چاہیے. جن کو نہیں ہے, جن کو ہے تو علاج کرائیں گے, لازمی چیک کرانا چاہیے. سر آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب کون سے مریض, یعنی کہ پاکستان میں اگر ہم اسی بیماریوں کے حوالے سے بات کریں تو پیشنٹ میں سب سے زیادہ مرض والے کون سے لوگ زیادہ تر آتے ہیں؟ میں چونکہ اسپائنل سرجن ہوں تو میرے پاس 90% پیشنٹ جو ہے وہ بیک ایک کے ساتھ اور شیاٹیکا کے ساتھ آتے ہیں, ارکن نساء جسے کہتے ہیں. 90% پیشنٹ میرے پاس ان حوالوں سے آتے ہیں, اور 10% پیشنٹ جو ہیں باقی اس سے آتے ہیں, جو کہ گھٹنوں کا درد ہو گیا, ہپ کا درد ہو گیا. تو 90% پیشنٹ, اور مزے کی بات یہ ہے کہ 90% پیشنٹ جو ہیں میں جو ارکن نساء اور کمر درد کے جو پیشنٹ آتے ہیں تو ان کا جو ہے علاج جو ہے ڈائریکٹ سرجری نہیں ہے. اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی زیادہ مہربانی ہے کہ جو سرجری کے پیشنٹ ہوتے ہیں بہت تھوڑے ہوتے ہیں. باقی چیزیں جو ہے فار ایگزامپل جو ہے پہلا علاج تو یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کرو. اب آپ حیران ہوں گے کہ کچھ بھی نہیں کرو, کیا مطلب؟ کچھ بھی نہیں کرو, دن 2 دن 3 دن میں پین, بیک پین خود ٹھیک ہو جاتا ہے. نمبر 2, اگر نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر آپ میڈیسن لیں گے. میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر آپ جو ہے فزیوتھراپی کرائیں گے. فزیوتھراپی سے ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر کمر میں انجیکشن لگائیں گے. انجیکشن سے ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر آپ انڈوسکوپک سرجری کریں گے. انڈوسکوپک سرجری سے ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر آپ جو ہے تو مائکرو سرجری کریں گے. مائکرو سرجری سے ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر آپ اوپن سرجری کریں گے, اور اوپن سرجری سے ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر ہم فکس کریں گے. تو ہمارے 90 to 95% پیشنٹ جو ہیں پہلے 4 علاجوں سے جو نان سرجیکل ہیں اس سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو مت بنی ہوئی ہوتی ہے, ہمارے لوگ ہر گھر میں ایک PhD بیٹھا ہوا ہے, یعنی کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن وہ PhD ہے, خالہ ہے, بزرگ ہے, خالہ خاص کو جو پوچھا مارتی ہے زمین پہ, نہ جی اے نہ کرا لینا ہے, تو میں نے فلانے نے یہ کروایا تھا وہ یہ ہو گیا. ان مت میں کس حد تک صداقت ہے یا کس حد تک جو ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے, اس کو اگنور کرنا؟ سائیکولوجیکلی, اٹس آل سائیکولوجیکلی. مجھے یاد ہے
یہ بات تو مجھے کہنی نہیں چاہیے آن ایئر، لیکن میرے پاس ایک پیشنٹ آئی، بوڑھی عورت تھی اور ساتھ میں جوان بیٹا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ ڈاکٹر اگر رگ مارتا ہے، رگ مارنے کا مطلب خون نکالتا ہے تو میں علاج کراؤں گی، اگر یہ خون رگ نہیں مارتا تو میں علاج نہیں کراؤں گی۔ یقین کریں وہ وائی کر کے آ رہی تھی، تو میں نے اس کے بیٹے کو آنکھ ماری، میں نے کہ اس کا علاج یہی ہے، اس کا علاج اور کوئی بھی نہیں ہے، اس کا علاج اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کو میں نے لٹایا اور اس کو اسپرٹ سواب سے وہ کیا، اور میں نے اپنے اردلی سے کہا کہ اس میں کوئی بھی کافی، چائے، پانی کوئی بھی مکس کر کے مجھے ڈال دو، کوئی ڈال دے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے پریک کیا اور تھوڑی دیر بعد لے آیا، تو میں نے اسے کہا بی بی دیکھو، یہ دیکھو کتنا گند نکلا اس میں سے۔ یقین کریں کہ وہ اتنی خوش ہوئی اور وہ ٹھیک ٹھاک میرے کلینک سے گئی۔ اب حالانکہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی فلاں مزار پہ چلے جو نمک چاٹ لو ٹھیک ہو گیا، پتھر اٹھا کے بدن میں مارو، جھاڑو اپنے اوپر مار لو، اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری متس ہیں، بابا نے سوٹیاں ماری ہیں تو ٹھیک ہے۔ اب جیسے مردان میں جس کو میں پانے بابا کہتا ہوں کہ وہ ٹاکسک قسم کا، اور وہ جو ہے اسکن کو ڈیمیج کرتا ہے، پھر مسل کو ڈیمیج کرتا ہے، پھر پیپ نکلتی ہے، گند نکلتا ہے، اور اس کو اپنا جو کمر کا درد ہے وہ بھول جاتا ہے، اور اس درد کا تو وہ کہتے ہیں بس دا بٹکشی، تو ہاں تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب متس ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس لگ شانتے وہ پختو کی بم خبر کو بریک نہ واپس راش ڈاکٹر صاحب سر لگے پختو کی خبر کو چاوي ته آسانی سره او تاسو تم پته ولګي سپیشلی د وټامین B12 په حق لبانه ډاکټر صاحب د دې د اهمیت خبره تاسو ته کوي، دا ولې ضروری دی، د دې مقدار څومره غستل پکار دی او څومره عمر پورې د دې استعمال پکار دی، یو دمالوجي د مینه واپس راځو جی ستړي مشي او ځل بیا تاسو ټولو توایو موږ سره ډاکټر صاحب موجود دی شبیر احمد آوان چې اورتوپیډک سرجن دی ابو عثمان هاسپټل پیښور کې، نن دا غوي سره مونږه په نیوروپیتھی باندې خبره کوو۔ ډاکټر صاحب نو دا پوښتنه کو ډاکټر صاحب چې نیوروپیتھی نسه مراد ده، نیوروپیتھی څه ته وایي؟ نیوروپیتھی بیسیکلی د زموږ چې کوم رګونه دي، رګونه مونږ اسې دانې نسونه دي، خو د پښتو کې پویلو د لپاره مونږ رګ وایو ورته، د رګونو ډیمیج کېدل ته نیوروپیتھی وایي۔ ٹھیک شو جی۔ بیسیکلی دا نروز دی چې کوم ډیمیج کیږي، د دې ډیمیج کېدو دوه مین وجوهات وي، یو وجه شوګر وي چې شوګر په وجه باندې دا نرو ډیمیج کیږي، دا رګ ډیمیج شي، او هغه ولې ډیمیج کیږي چې شوګر لیول زیات وي، نو هغه ته چې کوم بلډ ویسلز دي یا چې کوم د وینې رګونه دي هغه کې وینه رواني ده هغه کم شي، او بل چې کوم دی نو هغه کې رګونه کې هغه کې سټیفنس راځي، سختی پکې راشي، نو هغه وینه نشي رسولې، او چې کوم د نسونو ته چې کوم وینه زی نو الته چې کوم دی بعض دا رګونه د وینې رګونه داسې چې بند شي، هغه چې رګ باندې غوښه راغلی دا داسې خبرې کوي، نو دا بلاک شي، نو چې رګ بلاک شو نو هغه نو مخکې چې کوم دغه څه کارونه وو، مثلا محسوس کېدل دي، مثلا فیل هغه کېدی نو هغه ختم شي، محسوس ختم شي، ځکه د شوګر مریضانو کې چې کوم دی د محسوس کېدو حس چې کوم دی به ختم شي، یو وجه خو دا شوګر دی، دویم وجه چې کوم دا د وټامین B12 کمی ده، وټامین B12 چې کوم دی نو دا بیسیکلی زموږ چې کوم رګونه دا د الکتریک وایرز په شانتي وي، او د څنګه چې دا د پلاستیک یا چې کوم هغه کورینګ وي دغه سه مایلین شیت یو شی دی چې کوم دا د رګونو د نسونو باندې وي، نو د وټامین B12 هغه جوړي، نو چې وټامین B12 کم وي نو اتوماتیکلی چې کم دی هغه به نه جوړیږي، هغه رګونه به صحیح کار نه کوي، دا سپلیمنٹ اخلي نو هغه سره بیا دا ټکی دی شي۔ دویم خبر دا ده چې بعضې وخت کې دا چې کوم دا وټامین B12 دی دا بیسیکلی چې کوم دی غوښه کې، ماهي کې، چرګ دا سوتي پای شوی هګۍ شوی دی کې وي، نو هغه چې کله مونږ خورو نو ډېر زموږ میجارټي داسې دا شیونه هغې ته اویلیبل نه دي، دا اویلیبل نه دي، مهنګایي دا اویلیبل نه دي، نو هغې ته فوډ سپلیمنٹ چې کوم دی که ارزان هر یو ملیویږي نو هغه پکار دی، نو بل دا چې دا فوډ وټامین B12 او زه اکثر چې کوم دی دا نیورومیټ چې کوم دی زه هغې ته لیکم، او چې نیورومیټ کې درې سیزونه دي، یو خو چې کوم دی ټیبلټ فارم کې راځي، دویم چې کوم دی انجیکشن فارم کې راځي، دریم چې کوم دی دا جبه لاندې ږدي نو هغه یو دم ابزاب شي، فرض که بعضې مریضانو کې د سټمک کار نه کوي یا د کلمې کار نه کوي نو هغه بائی پاس شي، هغه ډایرکټ وینې سره شامل شي، نو دا دو بیسک وجوهات دي د نیوروپیتھی۔
صحیح. خسر تاسو د شوګر خبره وکړه، نو شوګر کې د نیوروپاثي چې B12 استعمالوي نو څومره مودې پورې موږ دا استعمال لدی جاری ساتلی شو؟ دا B12 چې کوم دی دا واټر سالبل وټامین دی، دا د که زیات وي نو هغه اوزي یورین کې پاس شي. نو د دې اپر لیمټ چې کوم دی اوسه پورې دا ریسرچ کې دا راغلی نه دی چې کم اپر لیمټ دی. دا ډیپینډ کوي چې موږ چاته دا لیکو. فار ایگزامپل یو نارمل کس دی نو هغې ته چې کوم دی نو 2.4 دا ریکمنډډ ډیلی هغه د الاونس دی، دا منیمم دی. میکسیمم موږ چې کوم دی د 3000 مایکروګرام پورې تلی شو، 6000 مایکروګرام پورې هم تلی شو، وجه د اپر لیمټ څه نشته او څه نقصانات نشته که کم زیاتې وي هغه وړو بول سره هغه او دا بل دا چې دا چونکې نه صرف زموږ د بلډ ویسلز چې کوم دي زموږ آر بی سیز چې کوم دي د وینه چې کوم رسي هغې کې آر بی سیز چې کوم دی هغې کې آیرن هیموګلوبین چې کوم ورته وایو نو دا هیم پورشن چې کوم دی د وټامین B12 سره کوافیکټ جوړیږي. نو فرض کړه چې وینه کې زموږ هیموګلوبین کم دی نو هلته چې کوم نرس ته چې کوم سپلای د اکسیجن سپلای ورته چې هیموګلوبین اکسیجن کیری کوي، زموږ د بدن ته چې کوم اکسیجن زی هغه هیموګلوبین وړي. نو اوس هیموګلوبین کې نشته نو هلته به اکسیجن سپلای کم شي. چې اکسیجن سپلای کم شو نو هلته نرو به ډیمیج کیږي، مسل به ډیمیج کیږي. همدغسې چې کوم دی نو دغه د سترګو بیماریانې شوې یا چې کوم د ګردو بیماریانې شوې دا د شوګر مریضانو کې او د وټامین B12 کې دا کیږي. بالکل جی. ډاکټر صاحب چې دی هغه ابو عثمان هاسپټل پېښور کې کینی هغوی هلته موجود وي. تاسو هلته ډاکټر شبیر احمد اعوان سره شدی تاسو تلی شئ خپل که تاسو د نیوروپاثي په هکله باندې څه پرابلمز وي څه مسایل وي تاسو ډاکټر صاحب سره چې دی مشوره کولی شي، علاج شروع کولی شي. ډاکټر صاحب چې کومې خبرې وکړې یقینا چې هغه به ستاسو ټولو دپاره ډېرې زیاتې مفیده پاتې شوي. ډاکټر صاحب تھینک یو سو مچ، ډېره مننه ځکه چې د خلکو سره زه په خپله هم ډېره زیاته ایجوکیټ شوم. تھینک یو سو مچ جي. اخلو جي وړه شانتې دمې نه واپس راځو چې د نن سبا کې تاسو ټولو ته یو ځل بیا وایو ډېر ستړي مه شئ. یو ډېره زړه ملګرې مې را پیدا شوله نن، عجیبه سرپرایزز دي او یقینا تاسو به هم ډېره ورځې پس چې دی هغه وینئ خوشحاله به هم شئ ځکه چې بعض خلک وایي رنګ په خوی ښایسته، پښتانه خو خیر عموما پر رنګ ټول ښایسته دي خو دا خویونه پکې ګورې د چا صحیح که نه. نو که زه به ورته وایم چې نن سبا خو ډېر زیات حکومت ته هغوی دی مزیدي خدای خبر چې څه به کوي. خدا له چې زه به وایم چې سوشل ورک چې دی د هغې زه به وایم چې یو غټ پهچان دا دی که هغوی په خپله پارټۍ کې دي که هغوی په حکومت کې وي که په حکومت کې نه وي خو د هغوی اکټیویټیز د خلکو دپاره چې دي هغه همیشه روان وي. نسیم اختر زموږ سره موجود ده. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ګیلې خو مې ډېرې دي خو زه خیر دی نسیم څنګه یې تاسو ټیک ټاک یې او کارونه روان دي څه اکټیویټیز دي څه مصروفیات دي او دا دومره د سکرین نه لرې والې د دې وجوهات بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې ماجبین ستایو جهان مننه شکریه چې موږ له دې ټایم راکوئ دی را درست آیا. نو ما به خیال چې د سوشل میډیا نن سبا سیستم ډېر زیات خراب کړی دی د هغې د وجې نه زما په خیال چې موږ هغه اکټیویټي ته خوشحالېږو او دا سکرین چې دی نو موږ دا پرېښودی هغه سیریس څیزونه چې دي هغه لاړل خراب شولو خو هغه وختي چې کوم د هغې یو هایپ وي هغې ته خلک ډېر زیات خوشحالېږي. بلکل هغې ته خوشحالېږي. نو موږ له پکار دی چې موږ په یو ښه فورم باندې کینو هغې باندې خپله مطالبه کوو د خلکو مسایل حل کوو. نو موږ په خپل هغه شیزونه پرېښودي دي او مخې ته یو دوړ دی چې هغه د نه ختمېدو دی. نو خپل فیملي هم پاتې دی جي خپل ملګري هم پاتې دي. بالکل نو پکار دی چې موږ له لږ ریورس موږ ولګو هغه خپل فورم ته راشو ولې چې AVT خیبر خو زموږ داسې یو چینل دی د کور چې په 2001 کې ما الیکشن وګټو نو زه وایم چې دا څیره ما ته په سر باندې وه AVT خیبر ته چې په 36,000 خواتین کې چې AVT خیبر ما له نمایندګي راکړه. نو زه چې د سوات نه راتلم جي نو ما په هنګر کې جامې نیولې وې جي او ډېره په پروټوکول راتلم چې دلته زما انټرویو ده زه به دا وایم زه به دا وایم. نو زما یو خبره ډېره وایرل شوې وه چې تاسو په سوات کې د روډ څه پرابلم دي. نو ما ورته عنقریب چې دی انشاءالله د سوات خلک روډ دونه خراب دي چې په آسونو به ګرځي. نو روزانه به هغه کلیپ پرېښو او موږ به ډېر زیات خوشحاله چې موږ لا به چینل ښیي. نو دا ده چې د سوشل میډیا دونه چې دا سیسټم خراب کړو چې زموږ هغه پہچان او زموږ هغه هر څه ورک ختم شو او په صحیح او په غلط کې فرق ختم شولو. بالکل یعنی چې د سوشل میډیا د هایپ چې کومه غلطه خبرې څو پورې چې هغه کلیر کیږي نو هغه وایرل شي خلک یې دار ته خېجولی. بالکل نسیم بحیثیت د یو زنانه ډېرې ذمهداریانې وي کور بچي واړه کته د دنیا ډېر کارونه کې خو دغه د کور چې کومې ذمهداریانې دي دا خو داسې دي لکه د اسمان نه چې پتا نازل شوي او پتا فرض شوي دي هغې نه خو نو څنګه مینج کې سم ټایم خو بني ادم ډېر زیات سم شي
یاره جی د وخت سره جی هغه انسان بیا دومره کلک شي او بل تا ته اپرچونټي راشي چې مطلب دا زه ممبر شوم او زه ما ته خلک ډېره ناسته پاسته کوي نو په کار تا ته یو ښه فورم میلاو شي نو په هغې باندې په کار چې موږ د خلکو خدمت هم وکړو او هغو له مطلب هغه اپرچونټي موږ ورکړو چې کوم موږ له ګورنمنټ راکړي دي او کوم دا 33% نمایندګي ده د دې سره سره چې دی نو کور مینج کول دومره ګران دی چې په کور کې انډرسټینډینګ سپورټ زما هسبنډ چې دی چې هغه په دې دنیا باندې فرشته ده او بل دا چې اورې ګوره تاسو د خپلو خاوندانو صفتونه نه کوئ هغه نه سیریس و مجي هغه یو داسې شخصیت بالکل چې خاوند سپورټ نه هغه ډېره پروموټ کړی او ډېر مال یو مقرره کړی ټایم را کړی نو مم چې د هغې ډېر ښه استعمال کړی دی چې مطلب دا د خلکو خدمت په هر فورم باندې چې د خپلو زنانو د حقوق دپاره خبره د هغې په مسایلو کې مطلب مختلف که ټریننګز راځي که سکل ټریننګ راځي که مطلب دا په هر فورم باندې خبره راځي که هغه جلسه جلوس راځي که هغه د هغې د زنانو متعلق څه خبره وي نو دا ده چې د ډېر حده پورې چې موږ حل کړي هم دي څنګه چې مطلب په سوات کې چې که 2001 نه واله او د اوسه پورې چې په خپل مسلسل یو ټینور کې را روان یم ما خپل د الله شکر دی بېلله نه دی اوس کوم چې د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق دی نو مطلب دا دی چې یو ډېر ښه فورم دی او هغه دا ده چې ګورنمنټ ګوره یو داسې پارټي چې هغه نه ده نه خدا بالکل جی موجوده نه ده خدا یاره جی نو دا ده چې الیکشن چینج راوستی دی تېر حکومتونه چې هغه هم خو زموږ دپاره قابل قدر وو لکه ټول مطلب په خپل خپل ځای باندې مقصد خو دا دی چې د ملک لپاره چینجز راغلی چې مطلب د زنانو ته یو ښه فورم میلاو شو او دا ده چې اوس که تاسو چې زموږ ماډل وګورئ نو مشال یوسفزۍ وګورئ سوشل ویلفیر چیرپرسن ده موږ ورته چې د دې فورم نه یو سلام پیش کوو چې مطلب دا د هغې ډېر ښه اقدام چت کړی دی نو هغه زموږ دپاره ماډل د پکار چې موږ هغه کاپي کوو که تاسو سوشل ویلفیر وګورئ په پاکستان په تاریخ کې به جي په روډز باندې د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ یو کس نه تللی اول شپه جي هغې په خپله باندې په اسلام آباد کې او په پېښور کې روډز باندې هغې راونډ لګولی دی چې کم بې سهاره دي او هغه خپلې خور ته زه دا مطالبه هم کوم چې ته به منسټر یې خو موږ تا ته هم د دې شیشې نه دا مطالبه کوو چې دا پریکټیکل اقداماتو ته ورسوئ دارالمان ته شفټ کوي که شفټ کولی نه شي مطلب دوله یو دغه وله ورکوي یو شیلټر وله ورکوي کم از کم دا خو هغه خلک دی چې چونې والا رنګ والا پینټ والا او هغه خلک د مزدور کار در په در شو نو په کار چې دغه وشي نو دا ده چې ښه د خپل علاقې د زنانو خبرو کو تاسو ماشاءالله په فیلډ کې دومره کار وکړلو تاسو یو خپل ایکسپوژر دی مسایل څومره حد پورې حل شولو بیسک مسایل کم کم دي او څومره کار کول پکار دی یاره جی کار خو ښه زیات پکار دی یوازې چې تش په اویرنس باندې کار نه کېږي زه به تاسو ته چې حواله درکړم د 2001 چې کوم د لوکل ګورنمنټ سیسټم و هغې کې چې زموږ سره ډېر اختیارات وو زموږ به 10,000 فنډ و خو ډېرې لارې کوڅې او هر څه به پکې کېدل اوس که فنډ ډېر دی چې هغسې اختیارات نشته بل ټول نه مین مسله دا ده چې کوم زموږ زنانه او کونسلران د وي سی د ان سی منتخب شوي دي د هغوی اعزازیه نشته نو کم از کم چې اوس زموږ کې پي کې ګورنمنټ دی کې پي کې ګورنمنټ ما په کتو د حده پورې کتلی دي چې په بلدیات کې هغوی ډېر زیات فنډ ښودی دی د فنډ د ایښودو سره مطلب د دې زنانو اعزازیه د کونسلر ځکه پکار دی چې یو دا اعزازیه دو نور کې د دې سره په کرپشن کې وده کېږي مطلب اوس فرض کړه چې ما له یو زنانه راله نو زه خو به د چا نه څه پیسې راولم یا به زما څه وس دس به کېږي لاړه شم یو دفتر ته به لاړه شم یا به پاسپورټ ته یا شناختي کارت ته د هغې مسایل به حل کړم په سبا له چې هغه راځي نو مطلب زما به ورته طبیعت ښه دی چې مطلب زه خو یو پیره لاړم زه به روزانه کرایه لګوم د دې دپاره ښه ده چې متعلقه کمې چې زمونږ محکمې دي چې د هغې پراپر جي کمیټیانې جوړې شي د اوس نه پورې چې دی مطلب که لوکل ګورنمنټ سیسټم راغلی دی په هغې کې چې د کمیټیانې نه دي جوړ شوي کمیټیانې چې دي هیلث پاپولیشن ایجوکیشن سپورټس د دې کمیټیانې چې ریلیټډ کمې کمیټیانې او په دې کې زیات خواتین راشي نو په دې باندې به کار وشي اوس فرض کړه چې زه یو سکول ته لاړه شم زما په نالج کې زه په کمیټۍ کې نه یم زه په ایجوکیشن کمیټۍ کې نه یم زه به د یو پرنسپل سره څنګه ملاقات کوم زه الریډي مطلب اتورایز یم زه یو کمیټۍ کې رالم زما به نوټیفیکیشن شوی ما ته مطلب ایجوکیشن والا وایي چې ته لاړ شه په دې سکول کې څه مسله ده په دې کې ډېر زیات غریب واړه سبقونه وایي د هغوی جامې نشته د هغوی پیسه نشته په زما په تېر ټینور کې چې ما د 7.5 کروڑ روپو ټینډر لګولی و او زه وایم چې دا په پاکستان کې چې موږ ته اعزاز حاصل دی او زه خپل ایم پی ایس ایم این ایس ته دا مطالبه کوم چې تاسو داسې کارونه وکئ چې د دې وړو فری یونیفارم په هغې کې چې بسته وه د سکول بسته په دې سکرین باندې به ټول خلک به اوري او دا به ورته پته چې دا سکیم چا کړی نو په
دې کې چې د اسکول یونیفارم بوکس پکې پیزارو پکې مطلب داسې سکیمونه پکاري چې مطلب دا د بوکس سره ورسره چې موږ دا اپرچونټي هم ورکو ولې چې هغه یو چې د ګورنمنت د اسکول چې تاسو ته حالات دي کې اوس په ډېر حده پورې چې چینجز راغی اوس دا تقریبا چې د دونه نیم دغه شوي د بوکس لاړو بوکس هم نه نو دا چې ډېر څیزونه چې دي مسایلو کې چې زموږ ډېر زیات موږ ته مسایل دي بل مخې ته چې کوم زموږ ممبران صاحبان دي هغه به د شیشه باندې ما اوري چې هغه مخې ته چې زنانو ته بالکل اپرچونټي نه ورکوي مخې ته بالکل زنانه نه پرېږدي په کار چې کومې زنانه مو زنانه راشي نو د زنانو په بالکل جی د هغې باقاعده داسې زنانه دي چې هغوی حلف چت کړی دی د هغې د اوسه پورې کارډز نه دي جوړ شوي کم از کم چې زه خپل ټول پاکستان ایډي ته مطالبې کوم چې که تحصیل د NC د VC په سطح باندې کومې زنانه دي چې د هغو پراپر کارډ جوړ شي چې هغې یو محکمې ته ځي خبره کوي چې دا هغوی اوتھنټیک او چې دا هغوی یو حیثیت وي چې موږ له خلکو عام سړی به څه کار بالکل صحیح نو دا چې د زنانو په فنډ کې چې زیات د سکل ټریننګز دپاره د زنانو موقعې پکار دي په مایکرو قرضې پکار دي چې دا مطالبه کوم چې کوم زنانه هنرمند چې ووکیشنل سکولونه دي یا څه دي چې د هغوی دپاره پکار چې موږ د دستکارۍ د دې سنټر نه راوشو کېږي چې کوم ځای ته ځو وای د دستکارۍ سنټر څه شی دی اوس چې کوم چې په سوات کې کوم سنټر دي پای باندې چک بیلنس کړی دی د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ څونه سنټر پرتی دي او زه مشالې بیبي تر دې کیمرې په وساتت سره وایم چې دا دې راشي چې په سوات کې د حالات ګوري چې د سوشل ویلفیر سنټر بندې پرتی دي دا څه شو دا مشینري د دې ټیچرانې څه شوې بالکل صحیح زما مطلب بچي بې روزګاره ګرځي داسې ګرځي او دا تنخواګانې اخیستلی کېږي په دې باندې چک بیلنس ګوس جاب والا خبره بالکل جی دارالمان که تاسو چې زمونږ وګورئ دارالمان زمونږ سیسټم وګورئ زمونږ مطلب نور د سپیشل ډیسیبل وړو که تاسو وګورئ نو د دې لپاره چې څه ناڅه پکار دي په فنډونو کې چې یوازې سټریټ واټر سپلای دا نه ده پکارو چې په دې کې زمونږ کوم ډیسیبل کوالفاید سټوډنټان دي د هغو دپاره چې اټومیټک ویلچیرز پکار دي چې حکومت پاکستان او سپیشل چې خپل وزیر اعلی صاحب ته دا خواست کوم چې هغې له پکار دی چې تاسو په هر یو مد کې تاسو په ایجوکیشن کې یا په هیلث کې په هر مد کې تاسو پیسې دی نو د ډیسیبل دپاره لازمي کېدی چې دته ځان بد نه ښکارېږي چې دی خپل ځي ولې چې دا عمر له ساده دا ویلچیر نه دی چې دا به موږ په لاس ویلچیر ته وو چینجز به نه راځي پکار دی چې په دې مد کې دوی ته کېدي او دا د سپورټس په یوت په مد کې کېدی شي چې دا ورته شفټ شي نو کم از کم دا دی چې په دې کې به اپرچونټي هغو ته میلاو شي هغه به خپل جاب ته ځي هغه به دا نه محسوس کوي چې زه یو به هغه رواني یو به یې ځانه سپورټر کتلی نو که د یوت خبره وکړې ګوی په زموږ په یوت کې چې څومره زه وایم چې ټیلنټ دی الله تعالی دې قوم له چې څومره جوش جذبه ورکړي داسې د سپورټس کسان زما د پروګرام ته راغلي دي چې ماشومان وایي چې مونږ د ورځې مزدوري کړې ده او په هغه پیسو باندې ځان له ګلوز اخیستي دي او په هغې باندې هغه ریکارډز هغوی جوړ کړي په تایلنډ کې نو زه خفه په دې شمه چې د دې ماشومانو که هغه په سپورټس کې هلکان دي او که جینکۍ دي مونږ به تر څو پورې دا خبره کوو د پاکستان یو سافت ایمیج ځکه بهر نه ځي خلک پښتانه چې دي خالي به ټوپکې پیژني او جګړې پیژني چې څو پورې دې خلکو له مواقع نه ورکړی شوي او د فنډز ریلیز شوی نه او هغه په صحیح ځای لګېدلي نصیب اکثر چې یو ګورنمنټ لاړ شي یو بل راشي نو دا چې کوم داسې روانې چارې وي چې په هغې کې د عوام فایده د هغې بندول خو نه دي پکار د هغې سره خو ظلم نه دی پکار کېدای شي چې تاسو ګورنمنټ زه په کې پي کې خو شکر الحمدلله چې تھرو آوټ یو ګورنمنټ روان و خو که فرض کوه ګورنمنټ چینج هم شي او په یو ځای کې یو سکول دی یا یو داسې دارالمان دی چې هلته د غریبانو جینکو تعلیم دی یا پکې نو که بل ګورنمنټ راشي هغه بندول نه د هغې فنډز نه دي بندول پکار د هغې چیک اینډ بیلنس کتل پکار دي د ډومestic وایلنس خبره وکړم نو زه به وایم چې زموږ په دې علاقو باندې د ډومestic وایلنس په هکله باندې هم څه روکتھام شته څه پوښتنې شته یاره اوس خو کافي چینجز راغلي دي مطلب مختلف ډپارټمنټ په دې باندې کار کوي اول خو که تاسو کتل چې په سوره کې وجې یو سیسټم به چلېدو پاس زموږ کوم رولر ایریا چې ده په دې باندې مطلب وایلنس په هم ډېر زیات کېدو کوم عمره وړو ودونه چې وو په دې باندې اوس ښه کافي په سوات کې کار کېږي خو دې له جي پریکټیکلي قانون سازي پکار یوازې جي په کار باندې کار نه کېږي چې مطلب اوس فرض کړه چې زموږ ګورنمنټ تېر شوی ګورنمنټ او چې څنګه نګران ګورنمنټ راغو د ټول ګرز ورکو ته صحت کارت بند کړي نن د الله شکر دی صحت کارت بحال دی موږ په ډېر زیات خوشحاله یو موږ ته جي مطلب سلام ورته پیش کړو خپل وزیر اعلی ډېر غټ ریلیف او ډېر پاکستان بیت المال کې په آل پاکستان باندې چې ما کار کړی دی هر سړی به چې زما دروازې ته ولاړو چې یاره چې ما له د هارټ د پیشنټ کار وکړه او نن به زما په خیال زما هغه خویندې ما په سکرین ګوري چې مطلب هغه زه نسیم اختر وم ما به د دوی چیکونه بحال کول نن د هغه نسیم اختر د خواست نه وزیر اعلی صاحب کې پي کې ګورنمنټ خلک خلاص کو او مطلب دا زی او د هر سړي په اکاونټ کې 10 لک روپۍ پکې بالکل دویمه خبره چې زه د دې فورم نه جي
سینیټر روبینا خالد صاحب چې ایکس هغې ته جوم زه دا مطالبه کوم چې نن سبا هغه د بی ایس پي چیرپرسن شوې ده. نو که تاسو چې وګورئ په سوات کې هم او په ټول کې پی کې کې چې د پیسو چې کوم ناقصه تنظام دی زما ټولې خویندې چې دي هغه په روډ باندې ولاړې په دکانونو کې ولاړې د هغې له پکار دی چې مطلب د دې تقسیم هم شفاف کړي چې الله والا دا ځای ورکړی دی پکار دی چې هغه د دې خپل یو څیز ورکول دي چې هغه په یو ښه طریقه باندې د عزت سره او په محترم طریقه یو ګلاس اوبه چې د ماجبین چاته اوبه نه میلاوي. زه په خپله تلې ما ویزټ کړی دی ښه چې هلته کې کومه انتظامیه ناستې او د هغو په زړه جوړه وي نو وایي ګوته ولګوه ابۍ چې ګوته ونه لګوي ځه بیا به وروستو راځي لکه دا کومه طریقه ده. دا خو هم د چا خویندې میندې دي او زموږ د دې وطن دي سیستم باندې چې څوک پورې چیک اینډ بیلنس نه وي بلکل نو چیک بیلنس پکار دی او نو هغه مونږ وایو که نه چې هغه الله خو به ګورو اخره کې به ګوري خو چې په دې دنیا کې هم هغه کیمرې لګول ضروري دي په هغې چیک اینډ بیلنس ضروري دی ځکه چې د دې جواب به هم تاسو ورکوئ. ښه جي رپورټس خو موږ سره ډېر زیات خو ولې چې میلمانه دومره خواږه خواږه دي نو ډېر کم ټایم خو یو ډېر زبردست پېښور زموږ فاطمه فراز موږ دپاره ټیک ټپ په صورت کې یو رالیږلی دی رپورټ او راځئ چې په دې نه څه زده کړو وکړو دا وګورو او بیا د هغې نه پس په ټلیفون لارې هم کولاوي چې نسیم اختر هم دلته موجود ده ډېره موده پس راغلی نو تاسو هم بیا فون هم کولی شئ کالز هم کولی شئ خبرې اترې به بیا کوو خو اول دا رپورټ ګورو جی. سلامونه ګرانو کتونکو زه یم فاطمه فراز او زه تاسو سره حاضره یم ټیک ټپ سره. څنګه چې تاسو ته پته ده چې زه تاسو ته هر اپیسوډ کې یو مختلف ټیک ټپ شیر کوم نن به زه تاسو سره د یو اپ حوالې سره خبره کوم. ټیک ټپس کې مونږ تاسو سره مختلف ګیجټس مختلف داسې انوویشنز ټیکنالوجي هغې باره کې خبره کوو. نن چې کوم اپ دی هغه ډېر زیات یوزفل دی نه صرف د هغه خلکو دپاره چې کوم جابس کوي کوم رایټنګ کوي بلکې د سټوډنټس دپاره چې کوم په کریټیو رایټنګ کې انټرسټډ وي. که تاسو غواړئ چې تاسو انګلیش کم ریټن سکلز دي هغه امپروو شي خو تاسو ته لګي چې کله تاسو لیکل کوئ هغې کې تاسو ته د ګرامر مسټیکس وي تاسو چې کوم کیپیټلز وي هغه سم نه وي د فل سټاپ نه پس تاسو ته نه ده پته چې څه یوز کول دي یا چې کوم ګرامیټیکل ایررز دي ستاسو په ټیکسټس کې هغه ډېر زیات دي. نو د دې حوالې سره ما سره تاسو دپاره یو اپ دی دا یې نوم دی ګرامرلی. ګرامرلی که تاسو انسټال کړئ نو په دې کې تاسو به خپل میسج یا خپل چې کوم ایسې ده یا خپل ستاسو څه سکرپټ دی تاسو فلم میکرز یو ستاسو څه سکرپټ لیکلی دی خو تاسو ته لګي چې په هغې کې ایررز دي نو تاسو چې په ګرامرلی کې دا ولیکئ دا انسرټ کې په هغې کې چې څومره هم مسټیکس دي که تاسو سره نارمل ورژن وي د ګرامرلی نو هغې کې به هغه ریډ کلر کې انډرلاین شي او یلو کلر کې د ریډ کلر کې چې کوم انډرلاین شوي وي هغه مسټیکس هغه ایررز تاسو دوباره نه بدلولی شئ. کتونکو د دې ګرامرلی اپ چې کوم دی د دې مین بینیفټس چې کوم دي زموږ فایده ترې ډېر زیات اخیستلی شي زموږ سټوډنټس چې کوم دي چې کوم په کریټیو رایټنګ کې انټرسټډ وي هغه سټوډنټس چې کوم مخکې د لیټریسي طرف ته تلل غواړي انګریزي کې لیکل هغې خوښوي نو هغې دپاره زه وایم چې دا یو ډېر زیات بینیفیشل اپ دی. د دې نه علاوه په پروفیشنل سیټنګز کې که څومره هم خلک دي که هغې ته لګي چې دا پروپوزلز د هغې میټینګ دپاره آیډیاز چې کوم هغې شي څه پروپوز کوي یا د دې نه علاوه که هغې خپل ایمیلز لیکي نو که هغې کې څه ایررز دي تاسو که د ګرامرلی اپ استعمال وکړئ ایم شور چې تاسو به د هغې نه ډېر زیات فایده واخیستلی. د دې نه علاوه کتونکو ګرامرلی پریمیم چې کوم دی هغې کې هم ډېر زیات بینیفټس دي. ګرامرلی پریمیم کې تاسو ته که تاسو څه کاپي کړي وي د اے آی نه پلاجریزم چې څه ته ویلي کېږي که هغه شوي وي نو هغه به هم تاسو ته پته ولګي. نو که تاسو د چیټ جی پی ټي د اے آی استعمال کوئ په خپل لیکلو کې که تاسو غواړئ چې هغې نه تاسو آیډیا اخیستې ده خو تاسو ته لګي که تاسو خپل دا ریسرچ چې دی یا خپل تیسیز یا څه هم دي هغه که تاسو سبمیټ کړئ او په دې کې ایرر راشي هغې کې تاسو چې کوم پروفیسرز دي کوم ټیچرز دي هغې ته پته ولګي چې دا کاپي شوی دی د چیټ جی پی ټي نه. نو د دې هر څه نه بچ کېدو دپاره مین زه به وایم چې فایده د ګرامرلی دا ده چې تاسو خو ټولې کې اول هغه چیټ جی پی ټي نه کاپي شوی کوم ټیکسټ دی هغې کې تاسو څه ایډیشنز وکړئ چې هغه ستاسو خپل شي. د دې نه علاوه د هغې سینټنسز لږ شان ډفرنټ کړئ تاسو خپل ورډس ته چینج کړئ خو که تاسو ته لګي چې ستاسو انګلیش دومره سټرانګ نه دی او هغې کې به څه مسټیکس راشي تاسو دا په ګرامرلی پریمیم کې واچوئ هغې کې به ستاسو ټول ایررز چینج شي یا که هغه ګرامیټیکل ایررز وي هغه که هغه کاماز اچول وي ایکسکلیمیشن مارکس اچول وي یا داسې هم څه ایډیشنز کول وي هغه هر څه به پکې چینج شي او د دې نه علاوه پلاجریزم کاپي پیسټ هغه به هم تاسو ته پته ولګي. کتونکو دغه شان به تاسو سره مختلف ټیک ټپس مختلف ګیجټس باره کې خبرې کوو په ټیک ټپس کې. جی د ټلیفون لارې تاسو ته کولاوي دي بالکل جی تاسو کال کولی شئ نن سبا ته او موږ سره کالر دی. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. کال چې دی هغه ډراپ شو، ستاسو طرفه ډراپ شو. او چې کله کال کوئ چې د ټلویزیون आवाज بند ساتئ چې تاسو زموږ صحیح خبرې کیږي. نسیم، هر ځای کې په اداره کې بهر وي کور وي په معاشره کې د هراسمنټ چې دی هغه زنانه ته زه به هم چې ناٹ ایون زنانه خو 99% زنانه چېرته 1% به پکې نارینه هم موجود وي. د هراسمنټ چې دی یو اپ انټروډیوس شوی دی او یو کال واخلم بیا په دې باندې ما سره تفصیلي خبرې وکړي. السلام علیکم. السلام علیکم جی، عبداللہ خبر کوم نمبر دا. جی سر څنګه یې تاسو ښه یې ټیک ټاک یې؟ الحمدلله تاسو ښه؟ جی شکر الحمدلله. جی سر څه به وایي؟ بس ما د میډم سره خبرې کوئ. جی تاسو جی خپل پرسنل نمبر ما راکولی شئ؟ د چا نمبر جی؟ دا میډم جی، دا چې مکتب چلته شي نمبر داسې نمبر د تاسو له په ټلویزیون څنګه درکم؟ دا خو 1 کروڑ خلک دي. ګران وروره انشاءالله ګورئ هغوی ماشاءالله په داسې څوکۍ ناست دي چې تاسو ته به د هغوی نمبر چېرته نه چېرته نه میلاو شي. ظاهره د هغوی به هم د معاشرتي د څه نه څه دپاره کار دپاره هغوی د هغوی نمبر غواړي ځکه چې هغوی د ولس دپاره چې دی دې وخت موجود دي. د خبره مونږ وکړه د هراسمنټ او د دې مخنیوی پکار دی، د دې دا اپ چې کوم دی د دې امپلیمنټیشن څومره اکټیو دی، په دې څومره کار روان دی او دا څنګه به خلکو پورې به څنګه دا رسي خلکو ته پر دې اویرنس څنګه یې زنانو ته؟ مجبین پر تیر ویکند باندې زموږ یو پروګرام شو او شاید بیگم به تاسو ګورئ چې هغه ډېره ښه پرسنالټي ده او هغه د زنانو په دې حقوق باندې ډېر کار کوي. نو نتاشا راغلی وجي او د اورل فاونډیشن زموږ رشخنداناس چې دی هغه د دې مشره ده. نو په دې هراسمنټ باندې چې زموږ د کې پی ګورنمنت چې دی ماشاءالله اوس ډېر ښه کار شروع کړی دی. نو هلته چې هغې له چې کله ماله مقرره کړه نو هغې ته بیا ما ریکویسټ وکړو چې دا یوازې دا فورم نه دی چې زه دلته ناسته یم او زه به اسکول ته به ځم. تا له پکار چې ته راشي زموږ مطلب دا دی په کورټس کې تاسو هلته په بار کې مطلب په دې باندې سپیچ وکړئ. تاسو ته موږ د اسکولونو د کالجونو سټوډنټان راغونډ کړو چې په هراسمنټ باندې تاسو هغوی سره بحث وکړئ او پراپر تاسو دا ایمیل دی یا مطلب د دې خپله دفعه ده اولې چې هغې په ډېرو دفعو باندې بحث کوو په خپله باندې لایر ده نتاشا. نو هغې زموږ سره په دې باندې ډېر بحث کوو. نو ما ته به راشئ د هغې بالکل زه ما تاسو ما انوایټ کړئ انشاءالله ځکه چې د دې امپلیمنټیشن چې دی د دې فایده هله به رارسي یا د دې اپ چې پریکټیکل په دې باندې څه وشي. هلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فاروق د دیر نه. وعلیکم السلام. څوک؟ ښه د ټلویزیون آواز بند که خانه شابه. ای خدای پاکه زه چې دی نو څه ووایم تاسو ته؟ لخته در پسې رالم او درځم. خپل اواز به اوري خوشحالېږي ورته خیر دی جي. او که نه خپل اواز بیا تاسو چې په ریپیټ کې پروګرام بیا یې پکې واورئ. نو د تاسو څه وایي د هراسمنټ د اپ د انټروډیوس کولو نه پس چینج په دې باندې کار نو تبدیلي به یاره چې ډور ټو ډور کمپین نه شروع شوی زه دا نه یم چې په کې پی کې زموږ ګورنمنټ دی او دا یو ښه اپرچونټي ورکړې دا اپرچونټي سره هغې له په کار هم د وزیر اعلی صاحب لا چې دوی د دې باونډ په ګراوند باندې د دې ګراوند باندې دوی لاړ شي دوی هلته کې کار وکړي دوی یو ډسټرکټ منتخب کړي چې په کومې کې په دې باندې مطلب دا ډېره غټه مسله ده نسیم. لکه ګوره جنکۍ که په افیسز کې کار کوي که سکولونو ته ځي که کالجونو ته ځي که د مجبورۍ نه راوتي کور نه خو د داسې داسې ځګونو نه تېرېږي چې موږ په خپله لکه زه یو بولډ زنانه یم خو د هغې باوجود څه داسې کیس یا څه داسې کس مخې له راشي نو هر یو کس خو زما په شانتې نه شي کېدی. ډېرې زنانه خپل تعلیم پرېږدي. کال به والو. السلام علیکم. هلو جی زما آواز درځي؟ السلام علیکم. ستاسو آواز جی نه راځي. کال ستاسو ډراپ شلو. سګنل زما په خیال کې ستاسو طرف ته ویکو. د ډېر خلک به دا وایي چې اوس هراسمنټ څه دی خو د هر یو کور کې یوه زنانه ده بالکل خورم ده مورم ده لورم ده ښځم ده او چې په معاشره کې بهر تا ته تحفظ میلاو شي په معاشره کې یو کس چې دی هغه د دې مونږ یریږو د قانون نه که نه یا د ډنډې نه یا د هغې نه لکه خپل اخلاقیات خو مونږ دې لیول ته نه شو رسولی چې ځکه چې زما خور چې ده هغې ته خو چې څوک په بده سترګه ونه ګوري زه اکثر چې کله داسې ځګونه ښیي چې هغه پارکس دي نو هغې ته زیات تر نارینه ځي خپل انټرټینمنټ دپاره خوراک یا چې پکنیک دپاره زنانه ډېرې کمې وي او چې که زنانه لاړې شي هغوی به څادرونه د ځانه کلک راغونډغه کړي او چې څه لږه خبره وشي نو تاسو ځکه مونږ ځان سره بهر نه راوباسو نو هم یو خو د دا کار هم وکړی شي زه به هم د دې دپاره یو ریکویسټ
کوم ما مخکې هم کړی دی وزیر اعلی خیبر پختونخوا نه چې داسې پارکس داسې کمپنی باغ داسې لیډي ګارډنز دې جوړ شي چې هلته هغه زنانه چې په خپلو کورونو کې سټرسډ وي د څلورو بچو سره د کور د کارونو سره هغوی ته هم د ریلیف د هغوی د انټرټینمنټ یو ځای پکار دی چې هلته صرف فیملی انوایرمنټ وي. کال الو جی السلام علیکم. هلو السلام علیکم جی څوک او د کوم ځای نه؟ السلام علیکم. جی تاسو څه ویل غواړئ؟ هلو کال چې کله هم کوئ نو اول دا سوچ وکړئ چې تاسو څه خبره کول غواړئ په کومه موقع باندې خبره کول غواړئ څه ایشوز دي په هغې خبره کول غواړئ د پروګرام په هکله نو ستاسو اواز بالکل موږ ته راځي چې سم خبره وي تاسو خپل بیان کولی شئ. عموما زمونږ اوس هم چې موږ وایو ګوره ماشاءالله که د سواد خبره زه وکړم سکول کالجز یونیورسټي ډګري کالجز هر سال ته موجود دي خو اوس هم که یوه زنانه دا وایي چې زه یو آفس کې کار کوم نو که هغه په پوره پرده کې ځي پوره په پراپر په پرده کې هغه هلته موجوده وي خو بیا هم د خاندان والو یو دا دغه وي چې دا څه کوي په نوکري باندې دا به ولې کوي نوکري. مجبوري ستاسو خبره کټ کوم دوی چې کوم دا ایپ جوړ کړی که نه نو دې باندې هغوی سره چې موږ ډېر ډسکشن کړو دا چې د آفس دننه دي موږ وی هر یو ښځه خو آفس ته نه ځي دا بهر چې په دې روډ دا خلکو ته داسې نیغ نیغ ګوري ایون چې موږ دې جلسونو ته ځو او یا زموږ مطلب نور څه پروګرام یې که نه نو لکه دا سړی حیران شي چې دا مې د وطن دا مصیبت چې کله نه راغلی که نه نو ګوره د بې تپوسه ویډیو جوړول بې تپوسه تصویر جوړول دا هم د هراسمنټ په زمره کې راځي او بیا هغه څیزونه بغیر د تپوس نه هغه تاسو جی بیا اپلوډ کوئ. کال الو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مونږ ته چا کال کړی دی؟ هلو جی 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 ستاسو آواز راځي جی وایي. د دې میډم نسیم اختر نه مې دا تپوس کولو دي جی جی دا دوی چې کوم د ماشومانو د سکولونو د بیګونو د یونیفارم حواله سره وایي کوم دي نو د دې سره دا پیکیج وسته دی دا پیکیج لکه اوس هم اکټیو دی وي نه جی نه دا پیکیج خو وس نه دی جی وس موږ جی خپل کې پی ګورنمنت ته خپل ایم پی ګانو ته مطالبه کړې ده چې تاسو په خپل فند کې چې تقریبا 1 کروڑ 2 کروڑ چې د سوشل ویلفیر ته سپورټس ته ایجوکیشن ته بل په هر فند کې چې خپل مد دی 5% چې دی هغه د سپورټس ته 10% چې دی هغه ایجوکیشن دی 10% چې دی هغه هیلث دی داسې مختلف ډپارټمنټ ته چې لاړ شي بیا سره چې خپل ایم پی ګان چې هغه سره چې میګا غټ پروجیکټونه یو ځای کې امبریلا پروجیکټ نو پای باندې کار کوي ان شاء الله د روډ چې د کمی علاقې سره تعلق ساتي د دوی خپل ایم پی ای هم یې او دا اوري هم او د سکیمونه مونږ کړی دی دوی راشي چې په سواد باندې دی وګوري په ګراوند باندې چې اې مونږ کړی دی کنه نیکسټ ټایم ان شاء الله دا زموږ خپل یو جذبه هم ده او ټول ایم پی ګان موږ په دې باندې آماده کړي دي چې تاسو په دې باندې ضرور کار کوئ ان شاء الله. ضروري تعلیم چې دی هغه یو بیسیک سیز دی دا غي نه پس نور ایشوز پرابلمز ترقی تنزلی دا غي نه پس راځي خو تعلیم او صحت دا دوه یو داسې سيزونه دي چې زما په خیال کې اوس د پاکستان هغه خلک چې هغه نشي افورد کولای. زه په خپل بچو باندې چې په پرایویټ سکولونو کې کالجونو کې سبق وایم د پاکستان د 3% چې کوم آبادی ده هغه دغه د چې خپل بچو باندې سبق ویل شي باقي چې 97 خبره کټ کوم یو ماشوم سحر د کور نوزي او داغي ډیر غریب کورنۍ سره تعلق یو غي ول د پلاستیکو بوتل راغستې چانه ول په گاوند کې واور راغستې او به ولې خې کړي اول خو ټول لغټ اپورچونټی چې په ګورنمنت سکولونو کې چې الکټریک واټر ریګولري وکړي ما په خپل جی په خپل سکیم کې لګولې او دا په دې شیشه باندې په فخر سره وایم چې خلک دی راشي وزټ دی وکړي چې آیا ما لګولې کنه دي بیا دویم اپورچونټی چې هغه د ګورنمنت هسپتالونو لور کی چې د دې نخلاص ولې زه خپل کور کې چې خپل بچي دونه خاصه مجي ای سی ته مې کې نه ولې کولر ته مې کې نه ولې شربت مو ول کړي وور مې ته پکې چولې چاله دې نه جوړ نشي دبل د بچي خوب خیال وکړي نو کله موږ نور څه وس نه کی ز خپل امپیګان ته دا مطالبه کوم چې تاسو له پکار دا چې ټول سکولونو کې چې الکټریک واټر کولر ولې دا بیسیکلی نیډ ته دا غوښته دا څه دومره د الیټ دغه خبره نه ده بل سولر سیستم پکاري